دا وګورئ ګرانو کتونکو مړه غوا یې روانه کړې ده چا سره یې خبره کړې هلته کې خرڅوي او دا بله یو روغه ده خو روغه هم نه ده یعنی هغه غوښې هم د خوراک نه ده ټولې پې دانې دي د مرضونو ډکه شوې ده مکمل راغورځېدلې ده د پاسېدو نه ده په زور زوري دغه لوډر ته چې کومه ده اوچته کړې ده او دا به وړي دا به په بل انسان خوري دا به په بل مسلمان باندې خوري یو مسلمان نن بل مسلمان ته داسې کنده کوي تاسو خپله وګورئ دا ویډیو وګورئ بیا پې یو څو خبرې کوو خو ډېر زیات زه به څه ووایم په داسې معاشره کې موږ اوسېږو که نه چې بلکل ویډیو وګورئ مړه و دغه ګېرته کولې د څوک د دریاخانو دغته ور کولې دا به د ټاکي کوله به دا په دا غریب خلکو په دغه باندې خرڅوله په ګرون ریټو دا یو مړه دو وی ګوره خپل به چیک کا و دا یو چې ما دو دنه ودرګه دا یو دنه مړې لګیا دو دا غوې دی کولې دا د غریب خلکو ته دی دا مړې غوې دا غوښه د مردوړه غوښه دی په غریب خلکو پړله ګرانو کتونکو تاسو دا ویډیو وکته دا به هم وایي چې زه انسان یم او ما داسې قسم کار وکړو په دې به خوشحاله بچو ته به وایي چې بچې تاسو له ما ګټه کړې ده دغه حرامه ګټه چې په بچو باندې وخورې که نه نو والله که بیا درته سبا هم ګوري دغه غوښه به ته وړې دغه غوا به ته وړې دا خرابه غوا به ته وړې دا به ته په بل مسلمان باندې خورې یقینا انسان خو هغه نه دی انسان هغه دی چې د خپل ځان دپاره چې څه خوښۍ پکار ده چې هغه د بل مسلمان رور دپاره هم خوښ کړي آیا ته به دغه خرابه دغه مرداره دغه مړه غوا یوسې په خپلو بچو باندې به دغه غوښه وخوري دا به پې ستا پیرزو شي او که نه چې په خپلو یې نه خوري نو د بل مسلمان بچي پې ولې غره کې چې پیسې ته پیسې واخلي یقینا په معاشره کې داسې خلک شته دی کسابان رونه چې هغه دغه شانتې د بیپاریانو نه مالونه اخلي زه نه د بیپاري خلاف یم نه د حلال کاروباري خلاف یم خو داسې کسان هم شته دی په معاشره کې ډېر زیات دي چې خرابه مړه غوا اخلي بیا یې په بل باندې خرڅوي ولې چې په خرابه غوا کې په مړه غوا کې په مردار مال کې چې کوم دی ټوله ګټه ګټئ او په حلال مال چې کوم اخلي صحیح مال تندرست مال هغه کې ګټه نه وي نو دنیاوي لالچ هر سړي چې کوم دی په سر باندې راغستی دی نو دې د وجې نه چې کوم دی ډېر زیات احتیاط کوي په تاسو باندې هم دغه شانتې مردار مال خلک خوړی شي ولې دی خو دنیاوي لالچ دپاره چې کوم دی د ورځ د آخرت چې کومه ده هغه یې کړې ده بلکل سوچ و فکر نه کوي تاسو سوچ و فکر لږ کوئ دا دنیا که هر څومره هم اخري بالاخره خو به هم د رب ذوالجلال مخې ته حاضرېږي حساب کتاب خو به ورکوي د ذرې ذرې څنګه په ټیټو سترګو به ورته وایي چې ما ټول عمر دغه شانتې مړې غوا په خلکو باندې خرڅې کړي دي په بل مسلمان مې خوړلي دي نو د دې نه بهتره دا ده چې لږه ګټه وکړه چې ژوند کې دې سکون وي او فایده درته وکړي چې ډېرې ګټې څه ناڅه مرض څه ناڅه افت به درته الله تعالی راولي او تا نه به هغه ګټه وځي نو کوشش کوه لږه ګټه حلاله ګټه ښه ګټه کوه په خپلو بچو حلال یې وخوره چې ښه خلک دې جوړ شي تاسو خپله رایه زموږ سره د دې ویډیو په حوالې سره شریکه کړئ دا ویډیو مخکې هم شیر کړئ د ملګرو سره